الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشى مع ظالم سلطه الله تعالى قبل أن يموت، كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل صد احترام دی جمعیت علماء اسلام اکبرینو او دغی کفیلی کی شریکو ملگرو، انشاءاللہ العظیم صدا څومره خلک مو ګوري او د جمعیت علماء اسلام آواز واوري. که بیا مظاهره وه او مو تاسو ژوندي وو، دوره مظاهره وي چې انشاءالله هغه به بیا تاریخي مظاهره وي، هغه به بیا لږ خلک نه وي انشاءالله. او زه د جمعیت علماء اسلام تمامو کارکنانو ته دا خوشخبرۍ ورکوم چې مایوسه کېږئ مه او مایوسۍ در باندې چاو نشي. انشاءالله العظیم د تا ازادۍ مارچ د قومي اسمبلۍ څخه دغه ملک کې ټولو نه غټه قانونساز اداره ده. د هغې سپیکر په دغې خبرې باندې مجلس د قومي اسمبلۍ په دغه سپیکر کرسۍ باندې ناست وم. دا مجال نشته ده چې د ختم نبوت یوې نقطې کې یا تقدیم او یا تاخیر وشي. دا د تا د دفترګون د ازادۍ مارچ وجه وه او دغو عوامو ته به دا ګزارش ده چې دغو ته سترګې غړوي. پیغمبر د ما او تا شریک ده، مدرسه د ما او تا شریکه ده، جومات د ما او تا شریک ده. کوم امام پسې ودرېږي چې کوم قرآن تلاوت کوي هغه د ما او تا منځ کې شریک ده. ته بیا د ما تماشا کوې او مولا دې بیا بېله پرېږدوله ده. دا وخت دا موقع په تا باندې را روانه ده. ګیس 214% یې درته ګران کړلو، غوړي درته 200 روپۍ ته کیلو ورسولو. عوامو کله به راوځئ؟ هغه ورېځ مو ته وښایي چې تاسو به هغې ورېځې راوځئ. مولا قسم بالله ده زه به د اقتدار خبره کوم، خو زه د تا د دین د حفاظت خبره کوم. زه به د اقتدار خبره کوم، خو د تا د جومات د عقیدې خبره کوم. زه خو به د اقتدار خبره کوم، خو زه به د تا د مذهب د عقیدې لپاره خبره کوم. او بیا مو پولیس والا ته ما دا درخواست ده، جمعیت علماء اسلام همګوکي تاریخ لري. مو تورې ورېځې لیدلې دي، ما دغه ورېځې لیدلې دي چې دا همګومې وایو افتابان دو. ما هغه ورېځې لیدلې دي چې لاس پرېږده به بازار بند کړو، بیا به بیا دوې دوې ګېټې بند وکولاو کړو. ما هغه ورېځې لیدلې دي. مو محکمه څه یو چې زه کوم ځای ته ته ډېر که مخته ودرېږه که ما حفاظت کوي. زه بیا جلوس د منځ کې نه کوم، اعلان کوم دلته نه ورته. او دا خاوره، دا ملک، دا حفاظت، دا روډ، دا سرکاري املاک دا د مو دي. که ته راغلی ته به بلې ضلعې نه راغلی وي، دلته به مشر وي. دا انګو خاوره دا د ما خاوره ده، دلته لیدلي دي، دلته ډېر مرګونه لیدلي دي، مو ډېرې وینې دلته لیدلي دي. ما به دا درخواست وي، جمعیت علماء اسلام ځانګړی تاریخ لري، پرامنه تاریخ لري. انشاءالله العظیم که چرې یوې پاڼې ته د سرکار نقصان رسېدلو، هغه به د جمعیت علماء اسلام کارکون نه وي، هغه به د جومات نه بلکې کارکون وي. انشاءالله العظیم زه ټولو ملګرو ته دا درخواست کوم، انشاءالله العظیم ملک یوکرین روان ده انشاءالله، چې د تا قیدینو اسلام آباد کې کومې خبرې کولې هغه ورېځې را روانې دي. او اخر کې یوه خبره کوم چې نن خلک حالات باندې لګیا دي. زه خو د وجلم، زه خو چا اورېدلی نه یم ورته کریم. ایما نور ایما خور خو اوس هم ونه تپوس
څه شي والا زه دا افسوس کوم هغو خلکو ته چې جلوس کوي نن زه خو د مړ کړل ایما خو قبرانه نه وټو څومور ایما خو قبرانه نه وټو څومور مو راشي قبر ساته مو ودرېږي هغه وخت دا انساني حقوقو تنظیمونو ولا چېته هغه وخت د عدالت د ازادۍ خبرو کول ولا خلک چېته قانون د هر سړي دپاره یو پکار ده دا نه څه قانون د مردان چټوي غریب خو په منځ پرې کوي او څه بیا مالدار کشي مطلب ده د بیا بل شان وي د داسې فیصلې مو بلکل مطلب ده د حمایت نه کوو جمعیت علما اسلام دا فیصله وکړوئ انشاءالله العظیم تاسو ټولو ملګرو ته مو دا درخواست ده چې موږ ورڅو دې نه ډېر به رڅو موږ د هغې خبرې حمایت کوو چې عدالت کومه فیصله کړې ده صحیح فیصله ده قانون ټول ملک کې د غریب او د مالدار د هر سړي دپاره یو قانون پکار ده عدالت چې کومه فیصله کړې ده موږ د هغې فیصلې تایید کوو نه دي کې د چا نه ډارېږو دا خبره مې درته ځکه وکړه چې زه خو په د فیسبوکونو نه پوهېږم د ملګرو ته د کسان ټلیفونونه کوي ټلیفونونه مه کوئ میدان په میدان رسوئ جمعیت علما اسلام هغه خلک دي چې موږ پرونه د ملک د بچاو خبره کړې وه نن د ملک د بچاو خبره کوو سبا د ملک د بچاو خبره کوو خو د دغې خبرې خلاف هم چې تا ته به یو قانون وي او ما ته به بل وي تا ته به یوه مطلب ده د زاویه د انصاف وي او ما ته به بله زاویه د انصاف وي انشاءالله العظیم جمعیت علما اسلام که بیا مظاهره و زدوبري ده چې انشاءالله العظیم بیا به ښه ډېر خلک وي و آخر دعوانا الحمدلله رب